کانګریچولیشن افغانستان بیګا پاکستان ته په ټي 20 میچ کې یو ډېر غټ شکست ورکو په 19 رنزونو باندې شکست ورکو ویل پلیډ ابراهیم زدران ویل پلیډ صدیق الله اتل ډېر زبردست بالنګ راشد خان ډېر ښکلی بالنګ نبی افغانستان یو نوې سټریټیجي سره میدان ته کوشي او د پاکستان د ټیم خامیانې سوي د پاکستان بیټینګ لاین اپ کم ځای کې وخوایدو پاکستان په کم ځای کې غټې غلطیانو کې راشد خان څومره زبردست کپتانیو کا سټریټیجي څنګه بدله کړې و پلان کم ځای کې بدل کړو په دې ویډیو کې په مکمل سکور کارت باندې هم خبرې کوو د پاکستان په خامیانو باندې هم خبره کوو د افغانستان میچ ته واپسی کم ځای کې شو په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو نو ټول نړمنې خو افغانستان چې کم غمخوار خلک دي ځکه چې کله پاکستان نه میچ وکړه چې ډېر زیات خوشحال وي یو خو په افغانستان کې چې کومه زلزله راغلې ځکه مې غمخوار ټکي استعمال کو چلته ډېر غټ غم روان دی په افغانستان کې ځکه په کونړ کې په دغه علاقو کې تقریبا 1200 نه زیات خلک چې کم دی هغه شهیدان شوي دي خلک په جنازو باندې ستړي شو جی زخمیانو تعداد 4000 تقریبا رسیدلې دي او لاسه داسې علاقې پکې اوس هم شته سمرګري را لبېګا میسج کړو د کونړ نه د کونړ د علاقې وغیره اپډیټس راکول چې داسې علاقې پکې لوس هم شته چې هغه ځکه لا کودایم نه ده شوی لکه کورونه را پریوتی چې هغه لا کودای پات راي کې بدن نه لاشونه پراته وي لکه داسې علاقې پکې داسې کله پکې هم وایشتره نو الله پاک دې ولا سخت اسانه کې را بشو په میچ باندې خبره کو جی که تاسو سکور کارت باندې وګورئ سکور کارت د سکرین باندې ښکاري جی دې سکور کارت نه په هر کې لړۍ باندې ډیټیل سره خبره کوي ځکه افغانستان که تاسو ګورئ په شل اورونو کې یو سل شپږ نوي رنزونه کړي دي یو سل بالکل شپږ نوي یو سل لکه یو کم او یا رنزونه کړي دي افغانستان یو سل یو کم او یا رنزونه کړي دي او 15 کلاډیان د افغانستان اوټو چې ډومنۍ وکټه د افغانستان په لس رنزو باندې پرې وته او په پاور پلی کې یعنی په ډومنۍ شپږ اورونو کې افغانستان صرف 4 رنزونه جوړ کړي دغه ټف ټایم نه ابراهیم زدران اور صدیق الله اتل ډیر آوټسټینډینګ بیټینګ وکړو اپریشیټ کول پکار دي دوه ډیر خپل گیم کو زبردست گیم کو چې چرته مکمل شو هټ په لګولو سپیشلی د پاکستان هغه بدران ګرکل چې په تیر شوی میچ کې هغه بدرانو خو بالنګ کړو حارث رؤف او سفیان مقیمی تر راګرکل او دواړو نه خو زبردست کورونه واغشتل هم د صدیق الله اتل وښتو هم د ابراهیم زدران وښتو کچره سکور کارت وګورئ ابراهیم زدران جوړ کړی دي په 15 بالونو باندې 15 شپېته رنزونه او صدیق الله اتل په 15 بالونو باندې 4 شپېته رنزونه جوړ کړی دي دواړه یو مر بالونه وخلی دي او تقریبا یو مر سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دي چې افغانستان د دواړو کلاډیانو د ټف ټایم نو وښکو سختو حالاتو نه دی وښکلو ګوره چې کله ټاپ اډر د ستا سکور کینو بیا خطه بیټسمنانو نه پریشر کم شي نو خطه بیټسمنان بیا خپل هټ کول شي په کولو مړ باندې عظمت الله عمر دای ناکام شوی د پشپغو بالو سلور کریم جنت په 15 بالو اته نټ اؤټ پاتې شوی دی نبی په 15 بالو شپږ اؤټ شوی دی راشد خان په سلور بالو اتر رنزونه جوړ کړی دي چې داغه پکې یو شپږی د هم شامل ده د پاکستان بالران کومو ګورو نو شاهین افریدي سلور ورونو کې او ویش وکټ یومنا سایم ایوب د سلور اورونو کې اتل سیو وکټ د پاکستان د بیٹ بالنګ لاین اپ ګورای جی ګوره دلته پاکستان لپاره چې حارث رؤف ته ډراپ کا کچره حارث رؤف ستا تیر شوی میچ کې خبالنګ کړي ته چې زده نه ډراپ کوم بیا شاهین ډراپ کا او د دې په ځای ته ابرار په سکواډ کې شامل کا څنګه چې د افغانستان کپتان صاحب چې کوم راشد خان هغه نور احمد هم راوستو او الله محمد غزنفر هم راوستو هماغه نور احمد او غزنفر خپل بالنګ کو د پاکستان ټیم راګیر کو سپینرانو تعداد زیات کو سپینرانو باندې د پاکستان ټیم والو چونکه فاروقیم خبالنګ کو خو بیا دې ځکه وګوره چې ته حارث رؤف لوبه شاهین ډراپ کو چې شاهین لوبه حارث رؤف ډراپ کا ابرار له موقع ورکا خو دغه سایم ایوب پکې سایم ایوب دستا بالر نه دی اگر ستا بیټسمن دی په سایم ایوب باندې تا ایکسترا پریشر ورچولې دی سلمان علی هغه په سایم ایوب باندې ایکسترا پریشر ورچولې دی یو خو بالنګ کوي بالنګ کول ساسانه خبر نه سلور ورونه کړی دي 24 بالونه هغه کړی دي کې د شي وایډ نیمه وي نو 24 بالونه هغه کړی هغه تا یوز کو هغه مټ تا استعمال کو بیا بیټینګ کې هم پاغه باندې پریشري لکه بیټسمن صرف بیټینګ کول پکا دستا اوپنر بیټسمن نه ته سایم ایوب له بالنګ مور کو د پځه ته یو بل بالر لوبوا ابرار لوبوا یا اختال د بالر ضرورت ته نو بالر لوبوا سایم ایوب ستا مین بالر خو نه دی نو سایم ایوب خیر خو بالنګ کړی دی خو لکه انرژي خو لګولې ده کنه 4 اور 18 رن ورکړي یو وکټ ایشتلی ده حارث رؤف درو اورونو کې ته در شو وکټ یوم نه محمد نواز 2 اورونو کې سلور ویش نواز مولا ګر کړی دی سفیان مقیم په 3 اورونو کې 3 دیر شو فهیم اشرف په 4 اورونو کې و ویش خبالنګ فهیم اشرف کړی دی او شاهین کړی دی نور یو بالر هم پکې خبالنګ نه دی کړی فهیم اشرف پکې لا سلور وکټ مشتلی دي خا کوس مونږ راشو د پاکستان بیټینګ ته دلته نه موږ د پاکستان د بیټینګ په خامیانو باندې خبره کوو جی ځکه یو خو فخر زمان چې کم دی فخر زمان
نن ډیر زبردست طریقې سره لګیو ډیر خپل ډیر پازیټیو لګیو خپل انټینډ شو کولو چې زه دا میچ ګټل غواړم د خپل ټیم دپاره بلکې مونږ را سر نه شروع واچو نو صاحبزاده فرحان په 13 بالو 13 رنزونه جوړ کړي دي سټرایک ریټ چونکې کم دی خو دې چې کم ډاډګیري سره لګیو نو خو زبردست لګیو جی غلط شاټ ته ولګیو داسې چې فضل حق فاروقي ولا راوند د سټم راو او وکټ تی وشته بولډ کو سایم ایوب په منی بال باندې اوټ شو انفارچونټلی بال اوچت ولا کا بیٹ ور پسې سلوړی بال اوچت تستر نه اوچت امپایر به وایډ ور کول ټچ شو قد شاله ګورباس کیچ کو اوټ فخر دمان ډیر خو لګیو پاتل لزبالو 15 ګوره نبی دی وکټ وایښت فخر دمان چې کلم نبی له مخامخ شوی دی نو دا مطلب فخر دمان وکټ هم نبی اغشتلی دا نبی او د فخر دمان یو پړ پیج غونډه روان دی وروره چې کلم میچ د نبی او د فخر دمان پړ پیج پکین خلی عمدغه د فخر دمان وکټ نبی اخلي لکه ډیر افغانستان کې لړیان چې کم وی کنه نو هغه وایي چې کرکټ فینس چې کم دي سوري کې لړیان نه افغانستان کرکټ فینس وایي چې نبی بس ته ډراپ کول پکار دي خو زه یم ټي 20 کرکټ کې د نبی ډیر غټ امپیکټ دی د افغانستان لپاره ځکه یو سینیئر کې لړی دی کله وډ د بیٹ او کله وډ د بال خ پرفارمنس وکي او باقی دروازه خبره هر ورځ یو کلاړي پرفارم نشي کوله هر ورځ یو کلاړي پرفارم نشي کوله چرته نه چرته ورځ دی ګریږي خامخه نو نبی او ایکسپیرینس کلاړي دی او سینیئر کلاړي ایکسپیرینس کلاړي په ټیم کې ساتل ډیر زیات ضروری وي نو نبی چې څنګه بالنګ تراغو نو مالا پته و چې دی به فخر دمان په دی ورک اوټ کوي فخر دمان په سټریټ شو کوو خلک ورپسې اوټ کو ایر شو شاله په تډمن چې کومو سلیپ لانګ سلیپ چې کومو هغه ته کیچ واغشتو فاروقي ته کیچ واغشتو زپیو ما چې دا سړی راغو دی به فخر دمان وکټ اخلي وذ د سٹارټ خو بیا سلمان علي هغه 15 بالو شل رنزونه جوړ کړی دي بیا سلمان علي هغه لپکارو چې د لک پارټنرشپ بیټ کړی وي رن اوټ شو انسیسری رنز هغه حسن نواز په 12 بالو 9 رنزونه جوړ کړی دي محمد نواز په 14 بالو 12 رنزونه جوړ کړی دي محمد حارث ناکامه بیټسمن جی محمد حارث حواله سره به خود الله دومره ویم چې لاست د محمد حارث نه اننګزونه غوري لاست د محمد حارث نوې بیټینګونه غوري نو د پکې ډبل ډیجټ هم نه دی وړېدل د پکې مطلب 10 نه زیات سکور نه دی کړی ډبل ډیجټ نه دی وړېدل د په لاست نه میچونو کې د لاسونه په کم رنزونه باندې اوټ شوی ډبل ډیجټ هم نه دی کراس کړی خود سره د سلمان علي هغه سپورټ ته او بل ډیر خلک وایي چې د مطلب په غلط ځای کې بیټینګ کوي لکه د ځای اوپنر پکار دی یا ون ډاون پکار دی یا اټ لیست ټو ډاون پکار دی ټو ډاون نخکته د بیټینګ نه دی ورکول پکار ګوره وکټ کیپر بیټسمن چې کوم دی که تاسو له د کامران اکمل مثال درکم هغه اوپننګ هم کړی دی هغه په میډل آرډر کې بیټینګ کړی دی یو سړی راووته بس بیا دا نشته چې دا صرف د اوپننګ بیټسمن دی یا دا صرف د ون ډاون بیټسمن دی بیا تعالی سکور نه کوي حسن نواز اوپنر دی خو په میډل آرډر کې پاکستان ته ډیر سکورونه کړی دي نو ولې حارث رؤف نشي کوله سوري محمد حارث نشي کوله محمد حارث له هم ګور خپل شاټ سلیکشن کې ډیر زیات امپروومنت پکار دی لکه دله خلک وایي چې د گیم اویرنس نشته محمد حارث حواله سره بابر اعظم هم ویلو شو بختر هم ویلو چې گیم اویرنس نشته نو دا بیا انټرویو راغلی و چې د په گیم اویرنس کار کوم او ما کې گیم اویرنس شته چې بیا خلکو هغه ویډیو شیر کړي مو چې بابر اعظم او شو بختر له جواب ورکو نه چې د کې د گیم اویرنس اوس هم کمې شته محمد حارث کې ډیر زیات کمې دی دا شاټ سلیکشن چې کم دی هغه د ډیر کاستلی پریوزي نن موږ تاسو ګورئ درویش رسولي ته کې ټایشته د نبی په بال باندې خبیا فهیم اشرف پاتل لزبال سوال رنزونه جوړ کړی دي د نور احمد په بال باندې بول شوی دی شین افریدي په ډومبني بال باندې راشد خان بول کو حارث رؤف اخر کې خبر ټینګ کو 15 بالونو باندې سلور در رنزونه ټول نه امپیکټ پکې حارث رؤف خو درې دی حارث رؤف نن ود د بال ناکام شوی خو ود د بیټ خس کورې کړی دی سفیان مقیم پشپک بالو اوور رنزونه جوړ کړی دي او د پاکستان ټول ټیم په یو سل نټ اوټ پاتې شوی دی د پاکستان ټول ټیم په یو سل 50 رنزونو باندې اوټ شو ټول ټیم اوټ نشو بالونه ختم شو شل اورونو کې یو سل 50 رنزونه جوړ کړل خر افغانستان بالنګ لاین اپ کومونګو ګورو یو ډیر بیسټ بالنګ لاین اپ ته دغه کتا سو ګو سپینرانو باندې افغانستان فوکس کړی دی الله محمد غزنفر هم انکلود کړی دی تاسو لمو د افغانستان سټریټیجی دی میچ د لپاره بدله و پلانینګ بدلو نو الله محمد غزنفر درو اور کې سلور 20 رنزونه ورکړي دي خبرنګ بوله زوې ما وکټ یو هم نه دشتلې فضل حق فاروقي صرف یو فاس بادر او عظمت الله مرضی خوستا آل راونډر دی جی فاس بادر صرف یو فضل حق فاروقي چې هغه هم کامیاب بادر ثابت شو درو اورونو کې یو ویش او دوه وکټ چون کې ترشي میچ کې فضل حق فاروقي خبرنګ نو کړي عظمت الله مرضی دوه اورونو کې دیر جی
د فاست بالرانو حال په دې پیج باندې دا سی وي. راشد خان څلور اورونو کې 2 وکټې زبردست بالنګ، نبی څلور اورونو کې 2 وکټې زبردست بالنګ، نور احمد څلور اورونو کې 2 وکټې. لکه په دې میچ کې نور احمد هم انکلوډ شوی دی، الله محمد غزنفر هم انکلوډ شوی دی. نور احمد او غزنفر چې کوم دی دوړو ښه بالنګ کړی دی. نو د دې بالنګ په وجه باندې ګوره افغانستان سټریټیجي بدل او پلانینګ بدلو او په هغه پلانینګ کې د پاکستان بیټسمنان راګیر کړل او میچ ته وګټلو جی. نو دا تقریبا د ټرای نیشن سیریز څلورم میچ او د پاکستان او د افغانستان دویم میچ چې لومړی میچ ته پاکستان ګټلو او دویم میچ ته افغانستان وګټلو. کې دې شي فائنل لم دوه لوبډلې کوالیفای شي، فائنل بل دوړو راځي، بیا په فائنل کې ګورو چې کوم کډاړي څنګه پرفارمنس ورکړي. خدا را بیگانی میچ مکمل سکور کارډو مکمل ډیټیلو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.